الرحمن الرحیم فګورونو داسې دا جی چې د روجې میاشت رااله د ازبرګه میاشته او علما حضرات وایي چې دا د لوټ مار میاشته مطلب دا چې لکه په دې کې په ورکوټي نیک عمل باندې خدای پاک ډیر زیات ثوابونه ورکوي نو لوټ مار دي دا ثوابونه راټول کوي نو مونږ داسې بدبخت قوم یو چې مونږ هغه لوټ مار د دنیا لوټ ماته راستري او هغه ظلم او هغه جبر او هغه کوپر چې کم دین د خلکو راغشتري چې توبه خدای توبه چې دا ثواب په ځای باندې د ګناه له ترجیح ورکړي دا داسې دا چې ګوره کم فروټو په د دکاندار ته په 120 روپیا باندې کیلو فروټ نو هغه په 300 روپیا باندې کیلو خرڅي چې کوم میوه د درزن د حسابه په 150 پورې لګبګ چې کوم دی داغه ته په د کریټ د حسابه یا د کانچې د حسابه پروزي نو هغه ظالم هغه په 300 روپیا باندې درزن خرڅي دا د کم ځای انصاف دی ټماټر وګورئ ټماټر څه په جاپان کې خو د دې د ټماټر دلته کې پراته او زیرو وستل په 70 روپیا په 50 روپیا باندې کیلو ټماټر اوس چې کوم نه په 150 پورې په 120 پورې چې کوم نه لګي خرڅيږي د خدای د قهر نه یریږي د الله نه یریږي د دومره ظلم او د دومره جبر چې کوم نه تاسو راغشته د دې تاسو کول ولې یو ذات برشتري او خدای پاک چې کوم نه د غریب عوامو د تاسو کې بل خبره مې دا کوله چې دا کوم د حکومت د طرف نه کم د اوړو ورکړي دا چې کوم مثال خبره خیراتی ورکړي نو خدای ته وګوره دا سمکه ټول دنیا په یو ځل باندې روزه دا به دا ټول رمضان په ټول رمضان کې به چې کوم دا وړو ورکړي کیږي او دا چې مختلف کمپاونډز دي دا هغه ته 90 ترولې راځي نو هغه ډیر شو کسانو کیږي او چې وګوره وته خلکو ته نو خلکو ته 3000 او 4000 کسان ولاړي نو د خدای بنديانو سنل راشه سبا راشه سو په بل راشه نو په ترتیب باندې به وسیز رواني تاسو ټول دنیا په یو ټیم باندې چې کوم دین راشه نو هغه کې غوېمیم کیږي او هغه کې چې کوم دین مثال خبر بیا مسلې پیدا کیږي نو کوشش وکړئ چې یو د ظلم او جبر نه وړي دکاندارانو حضراتو ترونو تخپل ته وایم او یو چې کوم د عام خلکو ته وایم چې کم د خیراتی وړو وړي سرکاري نو کوشش وکړئ چې دا ټول خلک په ځل باندې مرزه مهرباني